اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد تقبل اللہ اعمالکم. پروردگار عالم د شب قدر ټول اعمال موتا سونا قبول و منظور کی. 19-21 ځنې اعمال 23 سره مشترک دي، ځنې خاص دي هر شپې دپاره. دی مختصر غونتې کلیپ کې تاسو خدمات کې د درویشتم یعنی 23 شپې والا اعمال مشترک اور خصوصی انشاءالله بیانوم. مشترکو اعمالو کې ټول ناوال غسل دی، څه غروب ټیم کې کیږي. ډېر دوستان تاسو کې څه آیا د غسل سره المنځ کیږي که نه کیږي. سیستاني بزرګوار یې چې د غسل د کله وکړلو تا ته وضو ضرورت نشته، چې ته المنځ کیږي. رهبر معظم نور مجتهدین یې څه نه، دا چونکې مستحبي غسل دی دې سره تا المنځ نه کیږي، اما غسل کوم عظمت و فضیلت هغه درته میلاویږي. کله المنځ کې بیا به ته دې دپاره وضو کوې. بس اول عمل غسل شولو. بیا زیارت د ابا عبدالله الحسین علیه السلام ډېر عظمت لري. 2 رکعته المنځ دی، څه اول رکعت کې سوره الحمد بعد اووه ځلې قل هو الله دی، دویم رکعت کې الحمد د بعد اووه ځلې قل هو الله دی، بیا اویا ځلې استغفر الله و اتوب الیه. دغه عمومي اعمال دغه د بعد څه 19-21 د 2 شپو کې سره د 13 شپې قرآن والا اعمال دی، څه قرآن به خپل مخ ته کولو کې مختصر دعا رغا به وي. هغه د بعد بیا به سار باندې قرآن چیږدي د 14 معصومینو واسطه به پروردګار ته ورکړي. دا عمومي اعمال. اما هغه اعمال څه هغه درویشتم شپې باندې کیږي. غون اول داري چې چونکې احتمال کوي دا غره چې قرآن اندې شپې کې نازل شوی دی او شب قدر همدغه دی. کله قرآن دې شپې کې نازل شوی دی، پروردگار ارشاد فرمای انا انزلناه فی لیلة القدر. بس دې شپې کې څومره زیات انسان قرآن ویلی شي د قرآن تلاوت وکړي. ځینې سورتونه ورکې مخصوص دي. هغه سورتونه کې سوره عنکبوت، سوره روم شپږم والا قسم خوري د شپې باندې چا د دې 2 سورتونو تلاوت وکړلو پروردگار عالم به هغه انسان بهشتیانو نه ګرځوي. خو بیا ځلې موته قسم خورو شپږم والا امام معصوم دی، حجت الهی دی. سوره دخان ډېر زیات ثواب دی د شپې کې. ان انزلنا 1000 مرتبه ډېر زیات ثواب دی. ځینو علماو ذکر کړي چې اللهم کل ولیک الحجت بن الحسن زمانه چښتن وته دعا کوونې هم ډېر زیات ثواب دی. دغه دعا یعنی 100 رکعته المنځ دی، څه مختلفو کتابونو کې راغلی دی، دا هم انسان په کار دی وکړي. همدې شانته د صحیفه کامله والا 2 دعاوانې مکارم الاخلاق توبه، چونکې صحیفه کامله هغه کتاب دی چې امام معارف دعا صورت کې بیان کړي دي. نو لذا صحیفه کامله هم کولو کو، نهج البلاغه هم کولو کو، قرآن هم کولو کو. متپکار دی د شپې کې څومره زیات نه زیات ذکر کوي شو، تلاوت کوي شو. یو کاستی بیمار دی، خدای ټولو ته صحت ورکړه. پروردگار عالم نشي کوی عبادت، المنځ نشي کوی، بل څه نشي کوی. روایت کې راغلی دي څه مخام نه سبیه پورې ته صرف ویښ پاتې شه. کله ویښ پاتې شي پروردگار ته هم هغو کسانو مقام دیر کوي چې چا عبادت کړی دی. رب ذوالجلال نه دعا دی پروردگاره وته د شپې کې عمومي خصوصی اعمال کونی توفیق عنایت کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.